په دې ویس دور کښې چې داسې سړی سوچ وکړي ډېر زیات افسرده شي پریشان شي سود ډېر زیات عام شوی دی سود معاملات میش خو په عبادات یې زور ویر دی نو غالبا حضرت عمر رضی الله عنه کول دی چې نه هیڅ دین په معاملات کښې دی او یوه حصه په عبادات کښې دی میش دا د عبادات ولر نیولی دی دا نه هیڅ دین هم ډېر زیات برباد کړی دی ډېر زیات پکښې شاخي او ډېر زیات پکښې مطلب پروتي الله جل شانه ده میشته معاملات ارزده کو الله دا میشته عمل پیرو کو پاک سے بالخصوص حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهديه وقال هم سواء چې څوک سود خوري څوک یې وکالت کوي څوک یې لیکي څوک په سود ګواهي ورکوي دا ټول باروبار دي په دا ګناه کښې ځکه چې د په منځ کې دا فرق شته چې خوړین کې ډېر ګناه وي خو دا نور یې ویلې په دې کښې باروبار ورسره شمېرلي دي دا استعانت فی المعصیت کې د ګناه په چارې کښې معاونین دي د ګناه په چارې کښې چا ملتاړ کول دا برابر سرابر د هغې جرم شراکت دی نو د دغې حدیث تخته که څوک سود خوري که لیکي یې که ګواهي پې ورکوي او که د دغې وکالت کوي دا ټول په سود شه برابر سرابر شریک دي یو روایت مطابق دا سر دریمي چې د سود یوه روپۍ دومره جرم لري لکه 36 بار غالبا حرم شریف شه خپلې مورکړې سره زنا الله جل شانه دا موږ معاف کو او دا ډېر عظیم جرم دی د دغې حدیث پرو سره سود ډېر په معاملات کښې د پېژندګلي په چار دو علما ته رجوع په چار دو او سپیشلی دا ویس برانټینه دي او دا ویس مطلب لاټرۍ دي دا ویس انعامي بانډس دي او دا ویس مطلب د کمپنۍ سره چار کول دي په دا کښې دي یا قراندازۍ سیسټمونه دي په دا کښې ډېر دا شیونه شته دی او خو الله جل شانه هم دا معاف کو الله هم دا وژغوري ځنې د دغې شی معلومات په چار دي معاملات